منفرد ذائقہ اور 1 صدی سے زائد پرانی روایت شنکر چپلی کباب گزشتہ 120 سال سے اپنے منفرد ذائقے کے باعث شائقین کی پہلی پسند ہے. وقت بدلا، نسلیں بدلی، مگر آج چوتھی نسل بھی اسی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہے. اس کباب کی مقبولیت آخر کیا ہے، دیکھیے اس رپورٹ میں. ہمارا نام حبیب اللہ ہے، یہاں گجر گڑھی میں رہتا ہوں، یہاں پاس گجر گڑھی میں. اور یہاں جو ہے نا اس کی کباب مشہور ہے بہت زیادہ، اور جس طرح کے مشہور ہے نا اسی طرح کا بس ٹھیک ہے نا. اور لوگ اسی طرح کہتے ہیں، جیسا کہ میرے ساتھی نے کہا کہ اس میں پانی کی ضرورت نہیں پڑتی. بعض لوگ جو ہے نا کباب کھاتے ہیں تو پھر بس پانی پیتے ہیں اس کے بعد، ہے نا. اس میں یہ کم از کم یہ نہیں ہے، لوگ شوق سے کھاتے ہیں اور اچھے ہیں. تو عام ہوٹل عام روٹی کی طرح بس ہوتا ہے، پانی کی ضرورت نہیں پڑتی، اس میں ضرورت نہیں پڑتی اتنی. کتنے وقت سے آپ آ رہے ہیں اس کباب کو؟ ہم تو یہاں سے وقت ناراضی تقریباً یہ 7-8 سال سے ہم آ رہے ہیں یہاں. یہ تو پہلے اس جگہ پہ دکان تھا اس کا عمر تاب اجی صاحب کا، وہ پھر وہ پات ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں کنسٹرکشن چالو ہے تو وہ شفٹ ہوئی تو اس اب یہاں آیا ہے. یہی وجہ ہے بس. زمانو میں سے پلی دے زمنگ د شنکر د کباب تقریباً شپږ شلي کاله وشو. دا زمنگ چې کوم پښتو کې ورته ډر نیکه وایي هغه سټارټ کړو. بیا دې باندې زما نیکه بیا دې باندې زما والد صاحب اوس پې موږ یو. دا 4مه صدۍ روانه ده په دې کړي باندې، په دې کبابو، په دې روزګار باندې. خو الحمدلله د خپل روزګار سره بېماني نه ده کړې. په هر لحاظ سره په دې سره موږ څه بېماني نه ده کړې. او الحمدلله تاسو چې دا کم راشي نه، دا زمونږ د ایماندارۍ او دغه ثبوت دی. او بله دا خبره ده جی چې زمونږ 2 برانچ دي. پهلا برانچ کوم دی هغه مین چوک شنکر کې دی. دویم برانچ بینک آف خیبر ته مخامخ عبدالعلي خان یونیورسټۍ سره دی جی. دا موږ د دې د وجې ایستی دی چې هلته رشو ډېر زیات او کباب به نه رسېدل. د لرې ځایونو نه به خلک راتلل، د سوات نه، منګورې نه، شانګلې نه، د بشخالي نه، د پنډۍ نه، د اسلام آباد نه، د دې ځایونو نه به خلک راتلل. د رش د وجې به هغوی ته کباب ونه رسېدل او خفه به لاړه. نو بیا به یې ګیلې هم کولې او دغه به هم کوو که نه، مطلب چې یاره هلته رشي دی هغی. نو د دې د وجې موږ دا 2یم برانچ کلاو کړی دی چې د خلکو ته لږ اساني هم راشي او لږ سهولیات هم ورته راشي، او بل مطلب چې خلکو ته لږ داسې شی په اسانۍ سره میلاو شي. او بله دا خبره ده چې جي په دې کې مین کوالټي دا ده چې موږ خپل چې کوم میخ ورته تاسو موږ وایو که نه، هغه راولو، هغه ذبح کوو. هغه چې بیا کله موږ ذبح کوو 4 بجې موږ دې ته پاسو چې هغه موږ ذبح کوو. نو دې نه موږ چربي، اډوکې، ریشه دا مکمل وباسو او هغه بیا موږ د قیمې په مشین کې واچو، قیمه یې کوو. چې هغه موږ کله قیمه کوو نو هغه چې موږ کله قیمه کوو نو بیا موږ هغه ومږو او فریزر کې کېږدو. او بله د دې خاص کوالټي دا ده چې موږ خپله دنیا په خپله تیارو. دنیا شوه، دې کې اناردانه ده، دې کې زیره ده او دې کې سکرګۍ دي. دې کې نور هېڅ قسمه ملاوټ هم نشته او بالکل خالص پیور قیمه او دغه 4 ایټمه دي او باقي دغه دي، دا ټماټر دي او پیاز دي. دا مکس کو، دا موږ ولړو، دا بیا موږ دې کې پاخه کو. او بل دا چې کوم دی تاسو کې کړي کې دا ډلې نه که نه، دا موږ د خپلې چربۍ نه وباسو. دا چې کوم موږ مطلب میخه ذبح کړو نو هغې کې خامخا چربي وي، نو د هغې نه موږ دا ډل وباسو او په هغې کې موږ پخلی کوو. بل په تیلو او په آیلو کې د کبابو دغه رنګ ذایقه نه راځي. په آیلو کې د کبابو دغه رنګ ذایقه نه راځي څنګه چې مطلب په دې ډلو کې راځي. نو د دې وجې موږ دا په دې کې پخوو. او بل الحمدلله کارم صفا دی، شفاف دی، په ایماندارۍ سره کوو. بل د روژې نه 2 ورځې مخکې زما چې کوم ترو په هغه مین کړي کې به کېناستو، مرخیتاب بابا نوم یو. هغه چې کله ما دا کړی سټارټ کوم ما ته وایي بچیه که ته دا کړی کې او په صحیح نشي کولی، مطلب 2 نمبري پکې کې، نو ګوره زما د طرفه تا ته بخشش نشته دی. د روژې نه 2 ورځې مخکې هغه وفات شوی دی. او الحمدلله چې د هغه خبره د هغه دغه زما ذهن کې ده او برقرار ساتم او انشاءالله چې همدغه رنګ برقرار به وي. تقریبا 400 kg پر ډے دا وباسو. مین کړي کې خو ډېر وځي او دلته 400 kg وځي. او بل د رش د وجې هم دا 2یم کړی کولاو کړی دی.